اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. د دې رکوع دا اولنا د هغه گمراه فرقې چې هغې ته په اصطلاح د قرآن حکیم کې منافقین ویل کېږي، نو د هغې تفصیلات او د هغې کردار او عمل د هغې بیان شروع شوی دی، او د هغې هغه بد خصلتونه او هغه اعمال شنیعه قرآن حکیم د هغې بیان کوي، او په هغې کې دا بیان وشو چې یو خدا بیماران دي د زړه، شک او نفاق د دوی په زړه کې پروت دی، او پورا کامل او مؤکد ایمان د دوی په زړونو کې نشته، او بل دا چې دوی کوم مکر و فریب کوي او چالبازي کوي او په هغې سره په ځمکه کې فسادات هغه شروع کېږي، نو دوی هغې ته د اصلاح نوم ورکوي، وایي دا مونږه خدمت خلق کوو او دا مونږه اصلاح بین الناس کوو، او بیا په دوی کې چې کوم عیبونه دي نو دوی هغې ته هنر وایي، او په صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین کې چې کوم کمال دی، هنر دی، اخلاص او للهیت، نو دوی هغې له نعوذ بالله د صفاحت او د حماقت نوم ورکوي، وي دا بې وقوفه دي. او چې کله د کافرانو سره میلاو شي نو هغې ته وایي مونږ تاسو سره یو، او چې کله د مسلمانانو سره میلاو شي نو هغې ته یې مونږ تاسو سره یو. دغلا پالیسی استعمالی، او کافرانو ته وایي دا مسلمانانو سره خو هسې مونږ ګپ شپ لګو، هسې مشغولولم، استهزام کوله. نو الله رب العالمین اوس د هغې هغه نتیجه ذکر کوي چې دا منافقین چې دي دوی له خو الله رب العالمین یو صلاحیت یو استعداد هغه ورکړی و، او د هدایت یو لار د قرآن هغه ته الله رب العالمین واضحه کړې وه، خو چې هر کله دوی هغه هدایت په خپل اختیار سره پرېښودو او دوی د نفاق او د الحاد هغه لار واخیستله، نو الله رب العالمین فرمایي چې دا دوی ګټه ونه کړه بلکې خساره او تاوان یې وکړو. ځکه یو انسان چې هغه یو تجارت کوي یو کاروبار کوي نو د ګټې دپاره یې کوي. هر یو انسان چې کوم شی نسبتاً غیر ضروري وي نو هغه لر کوي، او هغه ضروري شی هغه ځان ته حاصلوي. لکه یو سړي ته د غنمو ضرورت دی، نو پیسې خو د انسان هم خوښې دي، خو دی هغه خوښې پیسې هغه دکاندار لوړي او هغه ته وي دا واخله، هغه پیسې د خپل ملک نه وباسي، ځکه چې نسبتاً هغه غنم هغه ته ډېر قیمتي دی، دی وخت کې د وړو او د غنمو ضرورت دی، او هغه دکاندار چې نو هغه سره هغه غنم هغه ورکولو ته تیار دی، خو هغه ته د پیسو ضرورت دی. نو هر یو سړی هغه مقصدي شی اخلي، او چې کم نسبتاً غیر مقصدي دی نو هغه چې کم دی ورکوي. نو الله تعالی وایي دوی خو د تجارت په شد بود باندې هم نه پوهېږي، ځکه دوی خو ګمراهي هغه یې واخېسته ځان له په بیه باندې، نار او چې کم دی اور هغه یې خوښ کو، او هغه کم هدایت چې کم استعداد الله تعالی دوی ته ورکړی و د دین د قبولیت او د حق د قبولیت، نو هغه یې بلکل ضایع کو، او دوی چې کم دی نو هغه فی الدرک الاسفل من النار ته لاړه. نو دا د هغې هغه نتیجه الله رب العالمین ذکر کوي چې اولئک الذین اشتروا الضلالة، دغه منافقین هغه کسان دي چې دوی غوره کړله هغه ګمراهۍ لره په مقابله د هدایت کې. دا با چې د فقها وایي با داخلیږي په اسمانو باندې لکه ته وایي اشتریت الکتاب بالدرهم، نو دا درهم چې دی دا ثمن دی، لکه باب داخله شوې ده. او که څوک وي اشتریت الدار، ما چې کوم دی نو هغه دار واخیستو بالارض په ځمکه باندې، نو دا ځمکه یې ثمن شو، او دا دار چې دی نو دا چې کوم دی نو هغه مبیع شوله. نو با داخلیږي په اسمانو باندې، نو دلته کې با په هدا باندې داخله ده نو معنا دا چې هدایت یې ثمن وګرځو، او دا دلالت چې دی نو دا یې مبیعه وګرځوله. نو مونږ مخکې وی چې هغه شی انسان ورکوي چې کوم شی انسان ته غیر مقصدي وي
او چې کوم مقصدی شی وي نو هغه ځان له اخلي. نو گویا کې دوی ته دا دلالت مقصدی دی او دا هدایت چې کوم الله تعالی دوی له استعداد ورکړی و نو د هغې دوی سره هیڅ قدر و قیمت نشته، هغه یې بلکل ضایع که ځان له. نو اشتروا الضلالة بالهدى، دوی غوره کو او دوی ځان له واخېسته هغه ګمراهي په مقابله د هدایت کې. فما ربحت تجارتهم، ربح ویل کېږي ګټې کولو ته، خو دې ځکه دا نسبت د ربح راغلی دی تجارت ته چې معنی دار چې دوی د تجارت ګټه ونه کړه. نو تجارت خو ګټه نه کوي، هغه تاجر ګټه کوي. نو دا نسبت دا مجاز دی، مجاز عقلی دی. یعنی فما ربحو فی تجارتهم، دوی په هغه خپل بیوپار کې ګټه ونه کړه بلکې په هغې کې خساره وکړه. قیمتي شی د لاس نه لاړ، هدایت او ضلالت او گمراهی چې ده نو هغه مقدر شوه. نو لہذا دوی خساره وکړه په دې تجارت کې، دوی چې کوم دی په دې کې ګټه ونه کړه. فما ربحت تجارتهم، نو پس ګټه ونه کړه هغه بیوپار د دوی او هغه تجارت او کاروبار د دوی، کاروبار یې بلکل ضایع شو. وما كانوا مهتدین، او نه دی دوی هدایت موندونکي. نو مفسرین یعنی مهتدین الی الجنه، دوی د جنت طرف ته لا نړل بلکې دوی نار طرف ته او هغه جهنم طرف ته هغې ته د نفاق په وجه باندې ځان له تشکیل وکړو. او یا معنا دا ده چې وما كانوا مهتدین، او نه دی دوی لار موندونکي په طرف د تجارت باندې. الله تعالی وایي دا دومره بېوقوفان دي د تجارت په شد بود باندې هم نه پوهېږي. ښه ځکه چې یو سړی بازار ته ځي او یو سړی کاروبار کوي نو هغه چې کم شی فایدهمند دي نو هغه کور ته راوړي، او چې هغه کم غیر مقصدي شی وي نو خیر دی وي دا دی لاړ شي. او دوی لاړل نو په بازار د دنیا کې ځان له ګمراهي او کفر او نفاق هغه ځان له په بیه باندې واخیسته. نو دا خو دوی تجارت په لین دین باندې او د هغې په معاملات او په ډیلینګ باندې اړه پوهېږي نه. وما كانوا مهتدین، او نه دی دوی هدایت موندونکي. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، اوس الله تعالی د منافقینو دپاره دوه مثالونه ذکر کوي. اول مثال دا دی، الله تعالی فرمایي چې یو کس دی او هغه چې کوم دی اور بل که، چې اور بل که د اور د بلولو نه مخکې خو تکه توره تیاره وه، او چې کله یې اور بل که نو د هغې سره چې کوم دی نو رڼا شوه. او چې کله یو سړی اور بل کړي نو بیا نور خلق هم چې کله د ژمي موسمي نو هغه دې ته چار چاپېره راغونډ شي او ځان ګرموي او په هغه رڼا کې او په هغې کې هغې ته ناست وي. خو چې هر کله دا اور مړ شي او دا اور ختم شي نو دوی ټول په هغه تیارو کې پاتې شي. نو الله تعالی فرمایي چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه هم د ایمان شمع بله کړه، او دوی ټولو چې کوم دی د ایمان او د دین او د قرآن هغه برکات انوارات په خپلو سترګو باندې ولیدل، او هغه هدایت چې دی نو هغه په خپلو سترګو باندې ولیدو. خو د هغې باوجود دوی د هغې قدر و قیمت ونه کو، او د دوی نه هغه ایمان او هغه هدایت او د رسول الله مبارک هغه صحبت دې منافقینو ضایع کو. لکه څنګه چې صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین په اخلاص سره د هغې رڼا نه فایده واخیستله او په هغه رڼا سره متمتع شو او په هغې سره مالامال شو، نو منافقینو د هغې نه فایده وانه خیسته، بلکې حق شانتې د کفر او د نفاق د هغې په هغه ظلمت کې او د هغې په هغه تیارې کې په هغې کې پاتې شو. نو الله تعالی وایي د دوی مثال داسې دی، صم بکم عمی فهم لا یرجعون. نو الله تعالی د قرآن حکیم اوریدونکو ته او د هغې کتونکو ته دا دعوت فکر ورکوي چې تاسو له دغې منافقینو په شان هغه په تیارو کې مه پاتې کېږئ، بلکې د قرآن نور او د قرآن رڼا طرف ته راشئ او د هغې هغه هدایت قبول کړئ. نو الله تعالی د هغې یو مثال ذکر کوي. خو دلته چې دا کوم مثال ذکر کوي الله تعالی د منافقینو، نو دلته وایي کمثل الذي استوقد نارا. نو اول صیغه د مفرد راغلی ده، استوقده چې په معنا د اوقده سره دی، ایقاد وی بلولو ته، نو دا د مفرد صیغه ده. او وروستو بیا چې راغلی دی ذهب الله بنورهم وترکهم فی ظلمات لا یبصرون. نو نورهم هغم د جمع ضمیر راغلی دی او ترکهم هغم د جمع راغلی دی او لا یبصرون هغم صیغه د جمع راغلی ده. او حالانکه مخکې صیغه د مفرد راغلی ده چې دا اور بلو، نو دا ګینې یو سړی دی. نو قانون دا دی چې کله څوک اور بلی نو اور بلون کې یوي، خو بیا هغې ته راغونډېدونکي خلق هغه بیا زیات شي، ورو ورو یو یو راځي یو یو راځي یو یو راځي.
نو دقه مثال دی چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ابتدا کې هغه داعی یو او هغه د الله تعالی د دین او د توحید هغه شمه بل کړه، خو بیا هغه د صحابه کرامو هغه چار پیچل کې هغه ټول جمع شو او ټول انسانان داغه نه چار چاپیره خو چکم په اخلاص باندې وو، نو هغه په ایمان او په توحید باندې پاتې شو، او چکم منافقینو نو هغه دین او اسلام او قرآن خو اوریدو خدا هغه نه فائدہ حاصل نه کړه، نو بس هغه صم بکم عمي پاتې شو. نو دیو جناول مفرد دی او رسې بیا د جمع راوړی دا. نو الله تعالی فرمایي چې مثلهم مثال د دې منافقینو چې ده کمثل الذي استوقد نارا، وشانت د مثال د هغه سړی دی چې هغه بلکې اور لرا، استوقد یعنی اوقد، دغه چې افعال دا ابواب د یو بل په معنا سره راځي، چې هغه بلکې اور لرا. فلما اضاءت ما حوله، پس هر کله چې روخانه کی دغه اور هغه چار پیچل خپل لرا. اضاءت صيغه د مؤنث راغلی ده، ځکه نار مؤنث سماعي دی. فلما اضاءت ما حوله، هر کله چې روخانه کی دا اور هغه چار پیچل خپل لرا. ما حول چار چاپیره چې کوم ارد گرد علاقه وي، خلک وي زمونږ ماحول خراب دی، نو دا ما حوله. ذهب الله بنورهم، نبوذي الله رب العالمین هغه رڼا د دوی لرا، الله د دوی نه هغه رڼا سلب کی او د دوی نه واخلي. وتركهم في ظلمات، او پریدي الله رب العالمین دوی لرا پاغه تیارو کې لا يبصرون، چې دوی نویني یو شی لرا، بالکل دقه شان پتک تور تیار کې پاغه کې پاتې شي. نو دغه حسي رڼا د اور چې کله ختم شي نو خلق په تیارې کې پاتې شي. او دقه شان چې دا منافقین د قرآن د نور نه او د هدایت نه د هغې نه چې کوم دی سترګې پټې کړې، نو دیم پاغه تیارو د نفاق او د کفر او د شرک کې پاغې کې پاتې شو. نو الله وی د دوی مثال داسې دی چې صم بکم عمي فهم لا يرجعون، یعنی هم صم، دا صم دا خبر دی د مبتدا محذوفې د پاره. صم دا جمع د اصم، اصم ویل کی کون ته، او بکم دا جمع د ابکم، ابکم ویل کی ګونګا ته او چاړه ته، او عمي دا جمع د اعما، اعما ویل کی ګډون ته. نو الله رب العالمین فرمایي چې دا منافقین چې دي صم، یعنی هم صم، دوی کان دي دا هغه اوریدو د حقنا، بکم او دوی چاړاګان او ګونګیان دي د وینا د حقنا، عمي او دا لاند دي دا غلیدو د حقنا. فهم لا يرجعون، یعنی فهم لا يرجعون عن النفاق، دوی د نفاق نه واپس کیږي، حق شان په خپل دلالت کې او په خپل گمراهۍ کې پاغې کې مبتلا دي او هدایت طرف ته هغه ته ناراضي. او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، دا دویم مثال دی د منافقینو د پاره. ځکه مفسرین وی دا منافقین بیا دوه قسمه وو، یو هغه چې په خوله باندې به کلمه او ایمان د هغې چغه لګوله، خو د زړه نه دوی ایماندار نه وو، وما هم بمؤمنین قلبا، خو په دې خبره کې دوی ښه کلک وو. مطلب دا په ژبه باندې کلمه او په زړه کې راسخه خبره دا پرته وه چې نه یې منو، خو صرف د دنیایي مفاداتو لپاره به د کلمې چغه لګو، ځکه چې زمونږ خلاف چېرته کافر په شانتې معامله مونږ سره ونه شي. او دویم قسم منافقین هغه وو چې زړه کې به کله کله ایمان طرف ته خواهش پیدا شو، چې کله به وکتل چېرې په دې اسلام کې او په دې ایمان کې خو مونږ ته د غنیمتونو فواید هم میلاویږي، او په دې کې مونږ ته سلامتیا د مال او د جان او د ابرو میلاویږي، او په دې کې خو چې کوم دی نو هغه فایده هم ده. نو شوق به پیدا شو چېرې مونږ اسلام هغه مونږ قبول کړی. خو چې کله به بیا به حالات بدل شو، سخت احکام براغلل، د جهاد براغلل او دارنګې د زکات براغلل او د مالی جانی قربانۍ، نو بیا په هغه وخت کې دوی بیا په شا شو. نو کله به یو وخت په مخکې کوله او یو وخت به یې رستو کوله. نو دا هغه دویم قسم منافقین دي. نو الله تعالی ځکه دوه مثالونه ذکر کړي دي، یو د هغې منافقینو دپاره او دا د هغه دویم منافق دپاره. الله وی د دې مثال داسې دی لکه آسمان نه باران را نازلیږي، او دغه باران چې په هغې کې ګړز ګړوز او په هغې کې پړق پړوق دی، او دومره ګړز ګړوز دی چې هغه کم کسان په باران کې گیر دي، نو هغې بعد وخت کې د خپلې ګوتې به د خپلو غوږونو کې ورکړي، هسې نه چې اسمان کې ګړز وشي او زمونږ غوږونو پردې وشلېږي، یا زړه چرته هغه چې کم دی نو متاثره شي. نو چې کله آسمان په هغې کې پړق وشي
هغه تکتور شپه ده، تیاره ده، باران دی، رڼام نشته، پته مې نه لګي چې کوم ځای کې لار ده او کوم ځای کې چې کوم دی نو هغه لښتې دی. نو چې کله آسمان پړقو کی نو دته لږه لار هغه ته ښکاره شي، نو دی یو قدم دوه واخلي، خو چې کله هغه پړق ختم شي نو بس بیا تکتوره تیاره شي، نو بیا دی په ځای باندې ودرېږي. قامو. نو الله تعالی وی دی په دقه حالت کې گرفتار دی. منافق هم دغه شانته دی چې کله د غنیمت او د زکات او د فواید او پړق پړق ورته وشي نو بیا یې اسلام بہت اچھا مذهب ہے، نو بیا د اسلام طرف ته د رغبت کیږي. خو چې کله بیا احکام شاقه پکې راشي، امتحانات پکې راشي او مالی جانی قربانی راشي، نو بیا دغه ځای کې د اسلام نه او د دین نه د هغې نه بیا واپس شي. نو الله رب العالمین فرمایي چې داسې منافقین د هغې داسې یو مثال دی. نو الله تعالی فرمایي او کصیب من السماء، صیب ویلی کېږي باران ته، اصل کې دی صیبون، خو چونکې دا یا او وو دواړه چې یو ځای کې راشي او نخستین د هغې نه ساکن وي نو هغه وو بدلیږي په یا سره او بیا یا په یا کې مدغم شوې ده. نو صیبون ته نه جوړ شوی دی ځکه صواب یصوبو دا په معنا د رانازلېدو سره راځي او باران هم رانازلېږي. او کصیب من السماء، هغه باران چې هغه د اسمان نه رانازلېږي. نو اوس دا دی چې باران چې راځي د اسمان نه راځي که دا د وریځې نه راځي، نو دواړه خبرې ټیک دي. بظاهر دا د وریځې نه دی، خو بیا هغه وریځ چې کومه ده نو د هغې نه بره بیا آسمان دی. وی کل ما علاک فهو سماک. قرآن پاک کې بعض آیتونو کې دا معلومیږي لکه څنګه چې زمونږ موجوده سینس وي چې دا باران د وریځې نه دی. الله تعالی فرمایي اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون، دا باران د وریځې نه تاسو را نازلوئ او که نه وي زه را نازلوم. نو مزن وي وریځې ته. وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، الله فرمایي د هغه ډکو وریځو نه چې کوم دی نو هغه بهیدونکي اوبه هغه مونږ را نازلې کړي دي. نو لہذا د آسمان نه اوبه راځي د باران خو په واسطې د وریځې سره، په دې کې چې کوم دی نو څه حرج هغه پکې نشته. او کصیب من السماء، او یا مثال د دوی په شان دي د هغه خاوندانو د باران دی. اصل کې بداسي او کصیب یعنی او مثلهم کذوی صیب، ځکه بظاهر خو تشبیه نه جوړیږي، ځکه مثال ورکو د منافقانو، نو د منافقانو مثال خو د باران سره نه ورکولی کېږي. هغه خاوندان د باران چې کوم باران کې گیر شوي دي نو د ذات تشبیه به د هغې ذات سره ورکړی شي. نو هلته کې مخکې دی مثلهم کمثل الذي، او دلته کې دی مثلهم کصیب یعنی کذوی صیب، هغه خاوندان د باران چې کوم باران کې د شپې په تیاره کې گیر شوي دي. نو بیا د تشبیه په هغه اعتبار سره ده چې هغه را نازلېږي د اسمان نه. فیه ظلمات ورعد وبرق، او باغی کې تیری دي او باغی کې ګړز ګړز دی او باغی کې برېښنا ده. ظلمات دا خو تیری شوي، او رعد نو یا دا هغه فرشته ده چې کومه فرشته الله رب العالمین په دې باندې مقرر کړې ده نو د هغې نوم دی رعد. سورة الرعد قرآن پاک کی صورت دی. ویسبح الرعد بحمده، او رعد فرشته د الله تسبیح وایي. او یا دویم قول دا دی چې دا رعد دا د هغه فرشتې آواز دی، فرشته نه ده بلکې دا د فرشتې آواز دی، د هغې هغه صوت دی چې د هغې نه یو ګړز هغه ترې نه وخیږي. او برق چې دی نو دا ویلی کېږي برېښنا ته. وی دا د هغه فرشتې دا د هغې د کوړې او د هغې د هغه لخت دی، دا د هغې هغه لمعان او پړق دی، نو هغې ته ویلی کېږي برق. نو په دغه باران کې تیری هم شته، په هغې کې ګړز ګړز هم شته، په هغې کې برېښنا او چمک هم شته. مفسرین حضرت فرمایي وی دا کم باران چې را نازلېږي د اسمان نه نو د دې تشبیه ورکړې ده د هغې قرآن سره چې هغه را نازلېږي د آسمان نه او د لوح محفوظ نه. او فیه ظلمات، تیری دي د هغې د کفر او د شرک او د نفاق چې کومې قیسې کېږي. قرآن پاک د هغې هغه منافقتونه او د هغې هغه کفر و شرک، د هغې هغه عقاید خبیثه او ګنده چې کوم بیان کړي دي نو دا هغه ظلمات دي. او رعد و برق، په هغې کې هغه ګړز دی او په هغې کې هغه برېښنا ده چې کوم وعد وعید راغلی دي چې که چا مصدقین دي نو د هغې انجام
هغه جنت ته، که کوم مکذبین دي نو داغي انجام هغه دوزخ دی، او بیا د جنت هغه نعمتونه داغي تفصیل، او د جهنم هغه عذابونه او داغي تفصیل. نو دا ټول دا رعد و برق شو. فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون اصابعهم دی دغه کسان هغه ګوت هغه سرونو د ګوتو خپل لرا اصابعهم یعنی اناملهم. هذا من قبيل ذكر الكل واراده الجزء. دا مجاز دی، ذکر د کل دی او مراد تینا جز دی. قرآن پاک کې بار بار مجاز دا ډېر په کثیر تعداد کې چې کوم دا استعمال شوی دی. دې وجه نه زمونږ علما فرمایي مفسرین حضرات چې فوراً هغه به چې کوم دی یعنی د یو سړي کلام بعض اوقاتو کې په حقیقت باندې حمل نه بلکې هغه په مجاز باندې حملي. که یو سړی وي شفت طبیب المریض، هلکه ډاکټر هغه دا بیمار جوړ کړو، یا دې دوایي خلک وایي که نه دوایي ښه کړم، نو دوایي خو ښه کول نه کوي، ښه کول خو الله کوي. شافي خو الله رب العالمین دی. واذا مرضت فهو یشفین. خدا مجاز دی، یعنی دا دوایي زما د ښه کېدو دپاره ذریعه وګرځېده. هغه ډاکټر چې دی زما د ښه کېدو دپاره یو سبب جوړ شو، نو دا نسبت دی سبب ته. نو هسې نه چې فوراً وایي مشرک شوي او کافر شوي. نو دا مجاز دی. قرآن پاک کې بار بار مجاز دا استعمال شوی دی. یجعلون اصابعهم، کله داسې راځي چې ذکر د جزوی مراد تینا کل وي. فتحریر رقبه، الله وی بیا به غلام آزادی. نو بظاهر الفاظ خدا دی چې سټ په آزادی، یوای سټ په آزادی او سر بولنا آزادی، یا سټ په آزادی او خپې بولنا آزادی، نه ټول په آزادی. نو ذکر د رقبې دی مراد تینا دی هغه ذو رقبه، یعنی ټول غلام تینا مراد دی. هغه ذکر د جز دی مراد تینا کل دی. دلته ذکر د کل دی مراد تینا جز دی. نو اصابع خو وی دی ټوله ګوتې ته، نو ټوله ګوته خو په غوږ کې نه راځي، صرف دا سرې پکې سړی کې ښودی شي. نو مراد تینا دی اناملهم. او مفسرین حضرات فرمایي چې په دې مجاز کې په دې کې نقطه دا ده چې دې کې کمال ته اشاره ده. یعنی دا کسان چې دي نو دوی هغه ګړز ګړز دومره زیات دی چې کله د وس کې دی نو دا ټوله ګوته یې وردن نه کوله، چې دا غوږ مې پوره بند شي چې د اواز بالکل وانه ورم. ځکه خو سړي لا زړه چې کوم نه متاثره کوي او د غوږ پرده سړی لشلی، نو دې وجه نه د جز په ځای باندې کل راوړی دی. یجعلون اصابعهم، دی دوی دغه سرونو د ګوتو خپلو لره فی آذانهم، په غوږونو خپلو کې من الصواعق، د وجې د تندرونو نه. صواعق جمع د صاعقتون ده، او صاعقه ویل کېږي تندر ته. صواعق دا د هغې جمع ده. حذر الموت، د وجې د یرې د مرګ نه. هسې نه چې هټ پیل مې وشي، دا زړه مې چې کوم دی بلکل، او یا دا پردې د دماغو دا مې وشلېږي او چېرته مړ شمه، نو د خپل حفظ ما تقدم د پاره دی لګي او غوږونه بندوي. والله محیط بالکافرین، او الله رب العالمین چې دی هغه احاطه کوونکی دی او راګیرونکی دی په دغه کافرانو باندې. دا ټول کافران دا د الله تعالی دا داغه د گرفت نه او داغه د پکړ نه او داغه د علم نه داغه نه بار نه دي، بلکې باغی کې راګیر دي. یکاد البرق یخطف ابصارهم، قریب دا چې دغه برېښنا چې دا کم کسان چې باران کې گیر دي او په دغه تیارو کې، نو قریب دا دغه برېښنا چې دا یخطف ابصارهم، او تختی هغه نظرونو د دوی لرا. دومره چې یو پړق وشي او تیز رڼا وشي سړی بس سترګې ړندې کړي. خطف الا من خطف الخطفه، خطف ویل کېږي تختول ہوتا. او یا سن علماوی خطف دی ته وایي چې د انسان دا نظر چې دی کیری پیری شي، لکه نور ته سړی وګوري نو چې بیا بل خوا ګوري نو بیا نظر کار نه کوي، لږ سات ګډوډي نظر یې کیری پیری شي. نو یکاد البرق، نږدې ده چې دغه برېښنا یخطف ابصارهم، کیری پیری کې هغه نظرونو د دوی لره. کلما اضاء لهم، هر واري چې کله برېښنا وشي او رڼا وشي دوی ته، مشوا فیه، مشوا فیه یعنې فی ضوئه، نو دوی روان شي په هغه رڼا د هغې کې. چې کله اسمان پړق وکړي نو دته لږه لار ښکاره شي، دا لښتی دی، دا لار ده، دا روډ دی، نو لږ ورمنډه کړي. خو چې کله بیا هغه رڼا ختمه شي نو بیا دی په ځای باندې ودرېږي. واذا اظلم علیهم قاموا، او په هغه وخت کې چې کله تیاره شي په دوی باندې نو دوی په ځای باندې ودرېږي.
بیا مخ کې رفتار او مخ کې چې کوم دی حرکت نشي کولای. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم او کچره غوښتلې الله رب العالمین نو خامخا بوتلې به الله پاک حق وګونو د دوی لرا او غسرګو د دوی لرا. دا خو الله رب العالمین مهرباني کوي. کني که الله رب العالمین وګواړي نو د دوی دا وګونه او دا سترګې دا به الله رب العالمین واخلي. نو مراد د دې وګونو سترګو نه هغه ظاهری وګونه او سترګې مراد دي. الله وی چې څنګه دا باطینی وګونه او سترګې مې تاخیستې نه په حق ویني او نه په حق چې کوم نه اوري. نو که الله وغواړي نو دا ظاهری سترګې به ولړندې کم او دا ظاهری وګونه دا به ولکانه کم. خدا دا الله تعالی مهرباني ده. ان الله على كل شيء قدير او بشک په تحقیق سره الله رب العالمین چې ده په هر یو چیز باندې قدرت مندون کې ده. نو چې په هر یو شی باندې قدرت مندون کې ده نو الله د هر شی د جملې نه یو دام دی چې دوی دا غوګونه واخلي او د دوی د ستر کې الله پاک دا لندې کی. الله تعالی په دې باندې هم قدرت لري. او دومره د مفسرین وی چې علی کل شیء قدیر. الله تعالی په هر یو چیز باندې چې کوم دی قدرت مومي. نو مراد دا ده چې غیر د هغه ذات د الله رب العالمین نه، یعنی الله تعالی په هر یو شی باندې قدرت خو مومي خو په خپل ذات نه. ځکه چې ذات د الله رب العالمین هغه واجب دی، واجب الوجود دی. که چېرې الله تعالی قدرت په هغه باندې مراشي نو بیا خو به هغه قدیم نشي. نعوذ بالله بیا به نسبت د حدوث الله پاک ته راځي. نو دا استثناء وبکې کو په استثناء عقلی سره چې علی کل شیء قدیر. الله په هر یو شی باندې قدرت لري او دا هغه د قدرت لاندې دی خو غیر ذاته تعالی، غیر د الله رب العالمین د ذات نه. ځکه بعد وخت کې استثناء راځي استثناء عقلی او بعد وخت کې استثناء راځي په استثناء حسی سره. لکه دا به موږ له تاسو له قرآن پاک کې راشي د بلقیس په باره کې راځي و اوتیت من کل شی، هغې ته هر شی ورکړی شی و. نو ګیره خو یې نه وه، حالانکه قرآن پاک وي هر شی ورته ورکړی شی و. نو حس د دې خبرې تقاضا کوي چې یاره د زنانو ګیره نه وي. نو دا ګیره دا تېنه مستثنا شوه په استثناء حسي سره. نو دقه رنګې دې دی کې ذات ته الله رب العالمین دا مستثنا دی په استثناء عقلی سره. ځکه دا یو ځان له تفصیلي مسله ده چې آیا الله رب العالمین شی دی او که نه، یعنی د شی اطلاق په الله باندې کېږي او که نه. نو که د شی معنی موجود، شی موجود، نو بیا الله رب العالمین هم شی دی ځکه هغه موجود دی. او که د شی معنا ده ممکن، نو بیا الله رب العالمین لیسا بشیء، بیا د شی اطلاق الله تعالی باندې نه کېږي ځکه شی معنا ممکن او الله تعالی چې دی ممکن نه دی بلکې هغه واجب دی. نو دلته چې مونږ وایو چې الله تعالی په هر یو شی باندې قدرت شته، نو اسمان د الله د قدرت لاندې دی، ځمکه د الله د اختیار لاندې ده، انسان، حیوان، ملک، جن چې څومره دي علوي، سفلي، جوي مخلوق، نو ټول د الله د قدرت لاندې دی. خو د الله تعالی ذات دا د الله تعالی د قدرت لاندې نه دی. ځکه که هغه د قدرت او د اختیار لاندې شو نو بیا به هغه ممکن شي نعوذ بالله او حادث بشي. او د الله تعالی ذات قدیم دی، تعالی الله عن ذلك علوا کبیرا. نو شی هغې کې به دغه استثناء سره یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذي خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. د ابتدا د سورة البقره نه تر دې ځایه پورې د سورة الفاتحې هغه درې واړه طایفې او درې واړه ډلې د هغې تفصیلات بیان شو. انعمت علیهم، مغضوب علیهم او ضالین. نو د هغې ټولو یا متقینو نو د هغه انعمت علیهم، او بیا ان الذین کفروا د هغه مجاهر کافران، او ومن الناس من یقول تر د علی کل شیء قدیر پورې د هغه منافقین غیر مجاهرین د هغې بیانو شو. نو قرآن پاک چې دی هغه د هدایت کتاب مونږ وی اهدنا الصراط المستقیم، نو الله تعالی وی ذلک الکتاب، دا د هدایت کتاب دی او په دې باندې عمل وکړي. خو بدقسمتۍ نه انسانیت هغه تقسیم شو، چا هغه هدایت ومنو او چا هغه هدایت د هغې نه انکار وکړو. او قرآن حکیم خو دې لپاره نه راغلی چې خلک تقسیم شي، هغه دې لپاره راغلی چې انسانیت ټول متفق پاتې شي.
نو هغه کوم ګروهونو کې چې تقسیم راغی د نظریې په بنیاد او د عقیدې په بنیاد باندې، اوس الله تعالی وی یا ایها الناس، هغه ټول انسانان بیا مخاطب کړل. خو هغه دې انعمت علیهم کې دې کده مغضوب علیهم دې او کده ضالین کې دې، خو په الناس کې خو داخل دې. نو الله تعالی بیا ټول راغون کړل. او هغه مرکزی دعوه د قران حکیم چې هغه د توحید ده او بیا رسالت ده او بیا بعث بعد الموت او سره صداقت القرآن ده. نو هغه بنیادی دعاوی او بنیادی چې کوم مدعا ده نو هغه چې کوم نه ټول انسانیت ته واضح کوي. دغه چې پیغمبران الله تعالی را لېږلي دي، کتابونه او شریعت را لېږلي دي، نو د انسانیت د تقسیم د پاره نه دی را لېږلي، د انسانیت در غونډولو د پاره را لېږلي دي. تو برای وصل کردن آمدی نه برای فصل کردن آمدی. مولانا روم رحمت الله علیه چې کله حضرت موسی علیہ السلام په وخت کې هغه چرواها او هغه چې کوم دی ګډبا هغه د خپل شان مطابق الله یادو چې یا الله تکم دی کې چې دل سرګي تورې کم، او یا الله تکم دی کې ستاخو به وختم ډیر ګډوډ شي چې هغه لغوړ کم، او بیا زستا چې کوم دی کپڑے کې دی خیر نشوي چې هغه د وینځم. حضرت موسی علیہ السلام ورته قار شو چې دا خدای الله تعالی توهین کوي او داغه بیا ادبی کوي، دا څه مو وایا. نو خاموش شو. بیا موسی علیہ السلام ته وحی رااله چې هغه زما بنده چې هغه زه یادولم بس د خپل سوچ مطابق یادولم، خو تا هغه زمانه ولې کټ کو او تا هغه ولې چې کوم دنو زما او داغه په منځ کې حائل او رکاوټ جوړ شوی. مولانا روم رحمت الله علیه وی الله تعالی او ته وحی راولې غلا چې تو برای وصل کردن آمدی نه برای فصل کردن آمدی. ته خو د وصل لپاره ما پیغمبر جوړ کړي، د فصل او د جداوالي لپاره هم نه جوړ کړي. نو موسی علیہ السلام راغی ورته بس وایي چې څنګه وایي یادوا خپل ذکر کوا چې په کم شان باندې کوي. نو بهر حال انسانیت بد قسمتین تقسیم شو. نو قران حکیم بیا راغونډي یا ایها الناس، ټول انسانان راغون کړل. او چې کوم بنیادی مرکزی دعوت اړمبنه هغه د توحید ده چې تاسو ټول انسانان د یو الله د خپل رب او د خپل مالک او د خالق داغه بندگی او داغه عبادت وکړي. او په دې باندې الله رب العالمین ورته دلایل ذکر کړي دي. او دلایل چې قران حکیم ذکر کوي یا د توحید د اثبات لپاره یا د رسالت او یا د بعث بعد الموت، نو داغه مختلفې طریقې وي. کله دلیل نقلی راځي او کله دلیل عقلی راځي. دې کې دلایل عقلیه دي او هغه دلیل عقلی بیا دوه قسمه دي، یو ته وی انفسی او بل ته وی آفاقی. او آفاقی بیا په درې قسمه دي، یو ته وی علوی، بل ته وی سفلی او بل ته وی جوی. نو دې کې الله رب العالمین فرمایي چې ګوره د هغه رب عبادت کوئ الذي خلقکم چې تاسو هم پیدا کړی دی، دا احسان دې باندې کړی دی او د نیس نه هسته تراوستی او والذین من قبلکم او چې کوم تاسو نه وړاندې زمون نه وړاندې څوک دي. مفسرین یا خو معنا دا آباءکم و اجدادکم، هغه تاسو پلار نکم الله وی ما پیدا کړیو. دا تاسو چې نن وجود نعمت درته میلاو دی او یا ستا پلار او نکو دا سلسله د نسب دشتا، نو الله تعالی فرمایي دا قوم زما د مهرباني نتیجه ده. او یا والذین من قبلکم معنا الامم الماضیه، هغه سابقه چې څومره امتونه دي، کاغه امت د نوح علیہ السلام دی، که د هود علیہ السلام دی، که د شعیب علیہ السلام دی، او که بیا د امت محمدی دی، نو دا ټول د دې خالق الله پاک دی. نو چې کوم خالق دی او چاته د وجود نعمت ورکړی دی، نو پکار چې سجده هم صرف داغه حق دی او هغه ته انسان سرخ کته کوي او داغه د حکم اتباع کوي. او بیا الله تعالی خپل مادي نعمتونه ذکر کوي چې ګورئ دا خلقکم والذین من قبلکم، نو دا خو هغه انفسی شو. ما تاسو وی چې دوه قسمه دلایل عقلی او انفسی یو آفاقی. قران حکیم یو ځای کې فرمایي سنريهم آیاتنا فی الآفاق وفي انفسهم، الله وی خایو مونږ د انسانانو ته خپل د قدرت نشانه فی الآفاق د دنیا په اطرافو کې د نظر واچي لاړ دي شي او د ټوله دنیا لټ پلټ کې د الله قدرتونه د معلوم کې، دا نهرونه، دا ونه، دا دریابونه، دا بر و بحر،
دا کائنات ته ټول ګوري هر ځای بوته د الله تعالی چې کوم دی قدرتونه هغه په نظر باندې راځي وفي كل شيء له آیه تدل على انه واحد هر ځای کې ورته چې کوم دی دا یو نشانه ښکاری چې الله رب العالمین وحده لا شریک له د عقل په دې خبر باندې گواه جوړیږي او بل هغه دې چې کوم دی انفسی وفي انفسکم افلا تبصرون الله استاسو په دې نفسونو کې زما د قدرت بلا دلایل دي یوازې مونږ او تاسو یې سترګو ته وګورو دا سترګې مونږ پته نه لګي یو پیرې کولاو کو او دا څومره کائنات باغی باندې امینو دې نه تر د اسمانه پورې او دا ګور چې د ورځې مونږ سو پیرې غړو او بندو حالانکه دنیوي نظام کې یو کیمرا چې هغه کوم عمل کوي او هغه چې کوم نه پاغي باندې څومره اخراجات راځي او پاغي کې څومره چې کوم نه تقاضي هغه مونږ ته لاحق کیږي او دلته کې مفتو کې هغه مونږ دا یو سترګا دا غي دا نظر دا رنګ وخت واخلا دي دل او دماغ ته واخلا دي زړه ته واخلا نو الله تعالی فرمایي دا هر یو اندام د انسان او ساده نفس دام د الله رب العالمین د ربوبیت او داغه د خدای گواه دی وفي انفسکم فلا تبصرون الله وی سړاند خو نه د خپل نفس وګورئ د ما خدای به نه معلومه کوي نو دا خدا انفسی شو او آفاقی چې دي چې کوم په اطرافو کې دي او په کائنات کې دي هغه بیا درې قسم دي علوي چې کوم د بر عالم سره تعلق لري سفلی چې کوم د لاندې عالم سره تعلق لري او جوی چې کوم په فضا کې د اسمان او د ځمکې په منځ کې د هغې سره تعلق لري نو الله وی د اسمان او د هغې سره چې کوم مخلوق دی د ځمکه او په هغې چې کوم مخلوق دی او دا په فضا کې چې کوم مخلوقات دي نو دا ټول د الله تعالی خدایي او د الله تعالی ربوبیت د هغې نه معلومیږي نو ګوره دلته کې جعل لکم الارض فراشا ځمکه مې تاسو له فرش ګرځولی دی نو دا ځمکه او چې د هغې سره څومره متعلقات دي که هغه په هغې کې غرونه دي که نهرونه دي که دریابونه دي او که په هغې کې نور څومره متعلقه څیزونه دي نو دا شو سفلی والسماء بناء اسمان مې ستاسو له چت ګرځولی دی بغیر سترو نه الله تعالی قدرتي پیدا کړی دی او د کوم وخت نه ولاړ دی نه پلستر غواړي نه پینټ غواړي او نه چې کوم دی رنګ روغن غواړي او چې څنګه دی اقا شان دی او چې کله الله غواړي نو بیا اذا السماء انفطرت یا به نظام درهم برهم شي نو دا شو علوي او وانزل من السماء ماء الله تعالی د وریځ نه تاسو لپاره بیا باران را نازل کړی دی او بیا په هغه باران چې وشي نو بیا دا قسم قسم پل پول ترکاریانې خوراکونه معقولات مشروبات د رزق هغه الله رب العالمین تاسو له درکړي دي نو چې دا ټول کارونه الله کړي دي د شاه منصور بابا به رحمه الله وی الله تعالی چې بیا خو تاسو د سړي ځامن شي کنه فلا تجعلوا لله اندادا بیا خو کم از کم مال نور شریکان مگر دوی د یو الله داغه چې کم دی وحده لا شریک له داغه قائل شي او سجدا صرف یو الله تکوي عبادت صرف د یو الله رب العالمین کوي نو داغه بنیادی مرکزی دعوه ده د توحید داغه د پاره دلائل عقلیه انفسی آفاقی علوی سفلی او جوی درې واړه قسمونه الله رب العالمین ذکر کړی دي نو فرمایي یا ایها الناس او انسانانو اکثر مدنی سورتونو کې راځي یا ایها الذین آمنوا ځکه د اسلامی معاشره تشکیل و او اکثر مکه کې چې کوم مکی آیتونو کې چې راغلي دي نو هغه د یا ایها الناس یا ایها الناس اعبدوا ربکم او انسانانو او مفسرین فرمایي وی معنا دا یا ایها الناس والجن دواړو ته حکم دی ښه ځکه د قران پاک قاعده دا ده چې اعلی ذکر کوي او ادنا سره خود به خود مرادي انسان اعلی دی ولقد کرمنا بني آدم او جن دا داغین اسفل دی د مرتبه په لحاظ سره نو چې کله هغه اعلی چې کوم دی هغه د الله عبادت کوي نو هغه ادنا خو به په سر کې کوي بیا نو جناتو تم دا حکم دی چې دیو الله عبادت کوي اعبدوا ربکم یعنی وحدوا ربکم عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہما چې رئیس المفسرین دی هغه کل عبادت فی القرآن فهو التوحید وی چې چرته په قران پاک کې د عبادت لفظ راغله دی مراد دا غینه د الله د یووالي دا غیغه بیان دی
نو اعبدوا ربکم یعنی وحدوا ربکم تاسو یو امنی پروردگار خپل لرا. نو دې دې کې اعبدوا الله او نوی او بل صفت د الله ذکر نکو بلکې صفت د رب ذکر کو. ځکه چې هغه تاسو مربی دی او تاسو تربیت کوي او تاسو پالنه کوي. نو بیا الانسان عبد الاحسان، انسان چې انسان وي نو دا د احسان غلام وي. نو چې چار سره دومره خېګړه وکړه، دومره پالنه او دومره بندوبست او انتظام الله وکړو، نو الله تعالی فرمایي بیا به حکم هم داغه منئ. الذي خلقكم هسه پروردگار تاسو چې هغه پیدا کړی دی تاسو لرا، والذین من قبلکم او هغه خلق لرا چې هغه وړاندې تاسو نو هغه الله رب العالمین پیدا کړی دي. نو والذین من قبلکم سوق شو یعنی آباءکم واجدادکم، هغه تاسو پلاران او نیکونه الله یې هغه ما پیدا کړی. او یا معنا دا ده چې والذین من قبلکم یعنی الامم الماضیه، هغه پخوانی امتونه چې څومره تیر شوي دي داغه خالق او داغه مربی او داغه چې کوم دی تخلیق کون کې هغه الله رب العالمین دی. نو د یو الله عبادت کوئ لعلکم تتقون، خای کی چې تاسو بچ شئ دا عذاب الهینا، یعنی تتقون العذاب چې تاسو د عذاب د الله رب العالمین نه بچ شئ. و دې کې لعل راغله دي، لعل راځي لپاره ترجی. نو دې کې وی اشاره دیتا ده چې کله تاسو د یو الله عبادت کوئ او د الله رب العالمین داغه د حکم اتباع کوئ، نو امید دې چې تاسو به د عذاب الهی نه بچ شئ. وې ځکه چې اصل کې د عذاب نه بچ کېدل او جنت ته داخلېدل دا د انسان په خپل عمل باندې نه دي، دا د الله رب العالمین په فضل باندې دي. نو دې لعلک اشاره دیتا ده چې ګوره انسان په خپل عمل باندې هغه بچ کیږي نه، دیو بچ کیږي د الله په فضل باندې او بچ کیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې یو سړی هم په خپل عمل باندې جنت ته نشي داخله دی. صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین فرمایل چې ولا انت یا رسول الله، تاسو هم نه. نو پیغمبر علیه السلام او فرمایل چې او الا ان يتغمدنی الله بغفرانه، او که الله تعالی د خپل مغفرت او د خپل رضا صادر زمانه چاپی رکی نو هغه جدا خبره ده. معنا دا ده چې انسان په خپل عمل باندې نه خلاصيږي بلکې دی به د الله تعالی په فضل باندې خلاصيږي. خدا حقیقتا او باقی ظاهرا چې کم دی کې چې په احادیثو کې یا په قران پاک کې عمل ته نسبت شوی دی چې په خپل عمل باندې به انسان جنت لذي، کدا عمل یو کو نو جنت لبذي، کدا عمل یو کو جنت لبذي، نو دا غ ظاهرا نسبت دی. نو حقیقی سبب هغه د الله فضل دی او ظاهری سبب هغه د انسان عمل دی. او علما مفسرین وی اصل کې دواړو کې تضاد هم نشته، ځکه چې الله تعالی فضل چا باندې وکي نو هغه به د نیک عمل توفیق ورکړي، او چې فضل په نه کړي خو هغه به نیک عمل نشي کولای. نو دا اول الله رب العالمین چې کوم دی داغه مرکزی داوی بیانو کو چې د یو الله عبادت کوئ. اوس داغه د پاره دلایل دي. الذي جعل لكم الارض فراشا، حسي الله رب العالمین چې هغه ګرځولې د تاسو لپاره ځمکه لاره فرش. د ځمکه الله تعالی یو بچونه ګرځولې ده، نه دون کلکه ده چې ګینه انسان باغی باندې چې کوم دی بود او باش او داغه نه انتفاع نشي حاصلولې، او نو دون نرمه ده د وبو په شان دي چې انسان باغی باندې سکونت او رهایش نشي کولای، بلکې اعتدال سره د ځمکه الله تعالی دا ذکر ځولې ده چې انسان داغه نه فواید هم حاصلې. کم دی کې کني کله به تاخانی کني، کله به کویان کني، کله ټیب ویلې کني، او کله به نیرونه ځان له جوړي. نو دا غټولو د لپاره قابل ده او بیا هم د سکونت لپاره هم قابل ده. خو یو مسله ده چې آیا د ازمکه دا سطح ده او کنه د ازمکه ګول ده؟ د ازمکه یو فرش دی، یو سطح ده، او کنه د ازمکه ګول ده. نو موجوده ساينس خو وی چې زمين ګول ہے، دا بالکل کره ده. دیو جن موږ دلته یو او امریکا بالکل زمونږ لاندې ده، لکه یو بال دی، باغی باندې یو طرف ته یو میګي روان دی، بل طرف ته باغی باندې بل میګي روان دی. نو دا قشان مونږ دلته یو او امریکا بالکل زمونږ لاندې ده، او د ازمکه ټوله یو کره ده. نو بعد خلق وی چې را قران مجید دیتا فرش ویل دی،
نو د فرش نه خدا معلومیږي چې کنه دا یو سطح دا داګینه ګول نه ده. او مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمت الله علیه او نور مفسرین هغه فرمایي وې د دینه دا نه معلومیږي چې کنه زمکه ګول نه ده، ځکه چې یو شی ډیر غټ وي او ډیر لوی وي نو داغي باوجود بظاهر چې کوم نه هغه سطح ښکاری او په حقیقت کې هغه ګول. لکه مثال په تور باندې یو غټ بال دی او په دې بال باندې یو میګه روان دی، هغه ته خدا ټوله سطح هغه پته نه لګي ما 100 کیلومتر فاصله وکړه او هغه ته دا ټوله یو سطح ښکاری او په حقیقت کې هغه سطح نه ده بلکې هغه یو کره ده، یو ګول ده. دغه مثال دا د ځمکه هم دی. نو الله تعالی وی د ځمکه مستاسو لپاره فرش ګرځولې دی، والسماء بناء او ګرځولې دی الله رب العالمین د اسمان تاسو لپاره یو چھت، وانزل من السماء ماء او را نازل کړي دی الله رب العالمین را کوزي کړي دی الله پاک د اسمان نا تاسو لپاره او بد باران. نو دې دا معلومیږي وانزل من السماء چې او بد اسمان ندي، او د نور آیاتونه معلومیږي چې او دا د وریځ ندي، نو د اسمان ندي خو په واسطه د وریځ سره نبی ر دوړو په منځ کې هغه تطبیق واضح دی. وانزل من السماء ماء ودا والسماء بناء دا علوي شو، او وانزل من السماء ماء دا جوي شو، دا د فضا غ دلیل شو. الله تعالی وی دا ټوله فضا دا الله تعالی په خدای باندې گواه ده. وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فسرا وخلی دی الله رب العالمین په سبب دغه وجود باران سره د قسمه می وجاتنا من الثمرات یعنی من انواع الثمرات، داغه قسمه می وجاتنا چې هغه روزي رستاسو لپاره رزقا لكم یعنی ولانعامکم. مفسرین استاسو روزي لا استاسو چارپایان روزي هم ده. نو بیا داغه نه واخو او داغه نه شوتلی او داغه نه قسمه بوس هغه د خپل حیوانات لپاره هم استعمالوي. د قبل ذکر قران پاک کی سورۃ العبس کې چراغله ده نو فانبتنا به حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا متاعا لكم ولانعامكم. نو دا ټول متاعا لكم دي او دا ابا چې دي دا واخو نو دا لانعامكم دي. والله تعالی استاسو انتظام مې هم کړی دی او استاسو د حیواناتو د غوانو د خرو د هغې دپاره مې هم د خوراک انتظام کړی دی. نو ګوره کوم الله چې هغه مونږ لم رزق راکوي او زمونږ د خرو او زمونږ د غویانو او زمونږ د اوښانو لم راکوي، نو الله تعالی په کار دی چې بیا به تاسو بندګي صرف د حق یو الله کوئ. دا ټول دلایل ذکر شو، نو الله وی د دې نتیجه دا ده چې فلا تجعلوا لله اندادا، پس مگر زوی تاسو د الله رب العالمین د پاره شریکان ولرا. انداد جمع ده د ند ویل کېږي شریک ته مقابل، نو د الله د پاره مقابل او نور شریکان هغه م جوړوي چې څوک ګټ ہوتا، څوک بوتان ہوتا، څوک ون ہوتا او څوک انسانان ہوتا، څوک حیوانات ہوتا، هغه ته نعوذ بالله د خدای نسبت کوي او یا خپل خیر او شر د هغې نه ګڼئ، یا خپل د عزت او د ذلت د هغې نسبت هغې ته کوئ. ماشوم پیدا شو نو بیا بعض ځایونو کې جهالت د وجې نه هغه بوځي او په یو مزار باندې چې کوم دی نو هغه د هغه تندې راکاږي چې ډېره ډېره مهرباني او ډېره شکریه. نو الله تعالی وی دا کارونه مه کوئ، صرف د یو الله د هغه عبادت او خپل د نفع او د ضرر د هغې نسبت به د هغه د طرف نه ګڼئ، بل څوک مخلوق د هغه سره مه شریکوئ. فلا تجعلوا لله اندادا، مگر دوی تاسو د الله رب العالمین د پاره شریکان لرا. وانتم تعلمون یعنی وانتم تعلمون ان جعل الند شرک، خپ دې باندې پوهیږئ چې الله له شریک جوړول او بل یو مقابل د هغه سره مقررول دا خو شرک دی، او ان الشرک لظلم عظیم. شرک چې دی او دا خو عظیم الشان ظلم دی. نو الله رب العالمین وی دا کار تاسو مکوئ. نو دا غړومبنۍ دعوه د توحید او د وحدانیت د الله رب العالمین چې هغه مدلله په دلایل او عقلیو سره الله رب العالمین ذکر کړه او بیان کړه. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اوس دا غدویمه دعوت د قرآن حکیم چې دا دعوت د رسالت. قرآن حکیم مختلف دعوی ذکر کی او بیا د هغې اثبات کوي. نو مخکې دعوه چې ستاسو خالق او مالک د ټول کائنات کلها صرف یو الله دی، او اوس دا ده
چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا د الله رب العالمین یو صادق بنده او عبده ورسوله او هغه خاتم النبیین دی، دا هغه رسالت او نبوت هغه تاسو تسلیم کړئ. او الله رب العالمین دا هغې دپاره هم دلیل وي چې کچره تاسو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هغه نبوت او رسالت دا نه تسلیموي او تاسو نه د خدای نبی نه دی، وحی ته نه راځي، نبی تاسو یو کار وکړئ، تاسو هم داسې کلام پیش کړئ لکه څنګه چې قرآن پاک هغه پیش کړی دی. او ډېر هم نه، یو صورت خیر دی پیش کړئ، بصورت او تنوین پکې د پاره تقلیل لینی بصورت قصیرت، یو مختصر صورت پیش کړئ لکه سورۃ الکوثر بشان دی. دې ته وایي تحدی للبلغاء. قرآن حکیم دا ټول فصیحان او بلیغان او ادیبان دا یې چیلنج کړي دي چې که تاسو قرآن حکیم د الله کتاب نه منئ او رسول الله مبارک د الله نبی او پیغمبر نه منئ، نبی تاسو عرب یې، اهل لسان یې، او په شعر او شاعری کې په سخن کې الله تعالی تاسو له مهارت او کمال درکړی دی، نو بس بیا داسې وکړئ تاسو د دې په شان د کلام پیش کړئ. دا تحدی للبلغاء قرآن حکیم 3 پیرې کړی ده. اوله مطالبه دا وه چې دقه شانت قرآن شریف پیش کړئ، 114 سورتونو باندې به مشتملی او په فصاحت او په بلاغت کې به د اعلی پیمانه د دې په شانتی وي. نو که تاسو دا د انسان کلام دی نو تاسو هم انسانان یې، نو زه میدان ته راوځئ او بیا د دې مقابله وکړئ. الله رب العالمین فرمایي چې قل ان اجتمعت الانس والجن، تو فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم کبل فرض راغون شي او راجم شي دا ټول انسانان او دا ټول پیریان، یوازې انسانان هم نه پیریان هم سره ملګري شي، علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن، په دې خبره باندې چې دوی د دې قرآن پاک په شانتي او کتاب راوړي، نو لا یاتون بمثله، دوی ورته مثل پیش نکي. ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، اگر کدی دیو بل سره پاغي باندې تعاون او ملاتړ وکي او ټول په دې باندې همت وکي، خو بیا هم دې د قرآن پاک په شان دي کتاب نشي پیش کولای. نو اول مطالبه دا و چې داسې کتاب غون کتاب پیش کړي، خو چې کله دوی عاجز شو نو بیا مطالبه لګه نرم شوه چې خیر دې ټول قرآن شریف نشي پیش کولای او منئ هم نه، نو بیا داسې وکړئ چې 10 سورتونه پیش کړئ. قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات، تو فرمائے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې پیش کړئ تاسو 10 سورتونه د قرآن پاک چې فصاحت او بلاغت کې لري پشانی، مفتریات یعنی مختلقات چې د ځان نم جوړ کړي. نو زه 114 سورتونه نه خو 10 سورتونه خو پیش کړئ کم از کم. او چې کله دوی باغی کې عاجز شو نو بیا مطالبه نورم نرم شوه، نورم آسان شوه، داسې وکړئ یو صورت پیش کړئ. دلته روان دي فأتوا بصورت من مثله، یو صورت تاسو پیش کړئ، لیکن دوی د هغې نه هم عاجزه شو. فصاحت او بلاغت کې او په اعجاز کې قرآن پاک معجز دی، دا غیر لره او مخلوق لره عاجزه کوونکی دی. د دې وجه نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانې نه واخلې تر اوسه پورې دا قرآن پاک یو زنده معجزه ده. حضرت حافظ جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه کتاب لیکل دی خصائص کبرا، او باغی کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام معجزات را جمع کړي دي 1000 معجزات. او بیا بل عالم کتاب لیکل دی المواهب اللدنیه، هغه کې هغه 3000 معجزات د پیغمبر علیه السلام را غون کړي دي. نو هغه کې وایي معجزې د پیغمبر علیه السلام خو ډېرې زیاتې دي، خدا 2 معجزې داسې دي چې دا زنده معجزې دي او دا روانې دي. یو خو قرآن پاک دی چې نن په 15مه صدۍ کې او په دې کمزوري دور کې یو ادنا مسلمان هغه نن هم چې کم دی نو هغه ودرېدلی شي او ټوله دنیا د کفر او د سیاست او د یعنی چې څومره ده هغه چیلنج کولی شي چې که تاسو قرآن نه منئ او د الله کتاب نه منئ نو زه بیا دغه شانتې یو صورت پیش کړئ. لیکن دنیا له دې نه عاجزه ده او هغې په فصاحت او بلاغت کې او په اعجاز کې داسې کلام نه دی پیش کړی. او که څوک وایي چېرې کېدی شي هغې پیش کړی خو مونږ ته بیا را رسېدلی نه چا مقابله کړي خو مونږ بیا خبر شوي نه یو. نو دا هسې محض وهم دی، ځکه په هره زمانه کې
د قرآن پاک موافقین کم دي او مخالفین زیات دي. اکثرهم الکافرون او اکثرهم الظالمون او اکثرهم الفاسقون. نو کچری د قرآن پاک چا مقابله کړي وي نو چې دا چیلنج مونږ ته رارسي نو هغه مقابله چې چا کړي نو هغه به خامخا مونږ ته رارسېدلی وه. ځکه چې د هغې په شا باندې څومره حکومتونه ولاړو، څومره مال و دولت د هغې په شا باندې ولاړو، خو هغې په خپله چې کوم اهل لسان او پوهېدل او د فهم و فراست خلقو نو هغې په خپله دا ګواهي کړې ده چې دا د انسان کلام نه دی. احادیث مبارکو کې راځي چې مشرکین مکه یو ځل میټینګ وکړو، مشوره یې وکړه، وی داسې چل دی چې د حج موسم را روان دی او حج ته خو به د ارد ګرد نه او د چاپېره عرب عجم نه خلق راځي او حج له به راځي، او که د رسول الله مبارک دا پیغام یې واورېدو، د هغه دا دعوت یې واورېدو، د هغه دا خوږ کلام یې واورېدو، نو کیدی شي د هغې په اصطلاح کې وی ډېر خلک ګمراه شي او ډېر خلک خراب شي، وی د دې مخنیوی پکار دی. نو میټینګ شروع شو. د هغې په هغه وخت کې یو ډېر لوی ادیب او په هغې کې د ټولو نه لوی شاعر او بهترین سیاستدان دا و ولید ابن مغیره. نو دا ټول قریش مشران هغه له رالل او کېناستل، ورته یې ویې چېرې زمونږ یو مشکل دی او که په دې کې زمونږ سره لږ تعاون وکړي. هغه ویې څه مشکل دی؟ وی دغه شان حج را روان دی او په دې کې پیغمبر علیه السلام دعوت چلی او زمونږ دا کشران او دا هلکان دا ټول مونږ ته خطره ده او د بار میلمانو هسې نه چې د هغه په دعوت باندې لبیک ووایي. څه داسې خبره وله جوړه کړو، دې میلمنو ته مونږ څه ووایو؟ نو وی ستاسو څه رایه ده؟ نو یو کس پاسېد، وی زما خو رایه دا ده چې که د بار میلمانه راغلل او د سره میلاوېدل او یا د دعوت اورېدو یا د تقریر اورېدو یا د درس ته کېناستل نو مونږ به ورته وایو چې انه مجنون، دا زمونږ کلیوال دی، زمونږ علاقې سړی دی، خو نعوذ بالله دماغو کې فرق راغلی دی او دی بس هیګیایي ځان سره څه وایي، خو تاسو مهرباني وکړئ ده ته نږدې مه کښېنئ. زمونږ خو دا سوچ دی. ولید ابن مغیره چې هغه انتهایی باکمال انسانو د هغې په هغه ټول میټینګ کې هغه ورته وی دا بالکل ګپ شپ دی. وی ګوره هغه چې کوم کلام پیش کوي وی ما خو زندگی بر د مجنونانو کلام اورېدلی دی، ټول بکواس کوي، فضولیات وي او دی خو دومره اعلی کلام. نو هغه خلق چې کله ستاسو دا خبره واوري نو هغوی به وایي چې نه دی روغ دی خو تاسو لیوني یې. وی داسې ګپ شپ دی، دا مه وایئ، سپک به شئ، د خلقو د میلمنو په نظرونو کې به وغورځېږئ. نو یې بیا څه ووایو؟ نو هغه بل سړي وی یاره مونږ به ورته وایو چې انه شاعر، دا دی چې کوم کلام پیش کوي نو دا شعر و شاعري ده او دی شاعر دی، بس لګیا دی ځان له څه جوړوي. ولید ابن مغیره ورته وی چې دا خبره هم خطا ده، په شعر کې زما په شانتې څوک شعر و شاعري نشي کولی، خو خبره دا ده چې زه شعر هم پیژنم او غیر شعر هم پیژنم او زما دې قسم چې دا شعر نه دی، دا چې کوم دی نو یو جدا کلام دی. وی بیا ورته مونږ څه ووایو؟ نو بل سړي وي مونږ به ورته وایو چې انه کاهن، بس دی پخوا د عادیانو سمودیانو کیسې مونږ ته شروع کړي دي، کهانت یې شروع کړی دی او بس کهاني راته وایي. هغه ورته وایي چې یاره د دې خبرې سره زما اتفاق نشته او که کم از کم یو سړی ستاسو په خبره باندې باور وکړي، خو دا ټوله دنیا چې د عقل او د فهم نه ډکه ده هغې به ستاسو خبرې سره اتفاق ونه کړي، الټا به تاسو پورې خاندي. نو هغې وایي چې بیا ته ووایه ستا څه رایه ده؟ نو هغه ډېر سر ښکته کړی و ښکته کړی و ښکته کړی و. نو چې کله یې سر بره کړ وی زما دې قسمي، وی د دې کلام ان له لحلاوة، وی په دې کې یو خوږوالی دی، په دې کې یو کشش دی، دا سړی ځان ته راکاږي، جاذبیت دی پکې ښه. دا نن چې الحمدلله هغه زنده معجزه ده په دې ګیه ګزرې دور کې هم په خپل هر انسان محسوسوي چې قرآن شریف په هغې کې کم جاذبیت دی. نن څوک 10 کیلومیټره مزل کوي، څوک 20 کیلومیټره مزل کوي، څوک 50 کیلومیټره مزل کوي. نو دا زمونږ او ستاسو کمال نه دی، دا د قرآن پاک هغه اعجاز دی او دا د قرآن پاک هغه جاذبیت دی چې هغه انسان ځان ته راکاږي. هغه یو صاحب فرمایلی دی وی علی الصباح کې مردم بسوئے کار روان، علی الصباح کې مردم بسوئے کار روان، بلا کشان محبت بکوئی یار روان. وی چې سار شي
نو څوک روان دی وی ځان له بینک بیلنس ډیرو